وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله په مکه معظمه کې وو، یعنی د هجرت نه مخکې، نو بیت الله شریف کې به مونځ کوو، خو په داسې سمت به ودرېده چې بیت المقدس په مخې ته راته. تاسو خو دې نه خبر یې که نه چې دا شام، بیت المقدس، مدینه او مکه دا داسې په لړ باندې پراته دي، داسې لکه په طور مثال دا منډڼی چې کوم دی نو دا مدینه ده، دا ارچن چې کوم دی نو دا شام او بیت المقدس دی، او ډکې چې کوم دی نو دا دغه مکه معظمه ده. ټیک شوه که نه؟ نو چې کله نبی علیه السلام په مکه معظمه کې و، نو بیت الله شریف ته ودرېده. رکنین یمانیین چې ورته وایي، رکنین یمانیین، د بیت الله شریف څلور ګوټونه دي، دو ته یمانیین وایي او دو ته شامیین وایي. نو نبی علیه السلام به راغی دلته، دې ځای کې به ودرېده، او دا یې کعبه مخې ته ده او دلته بیت المقدس هم مخې ته دی. خو چې کله مدینې منورې ته راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هجرت باندې، د نبی علیه السلام دا شوق و چې په اکثرو مسایلو کې د اهل کتابو سره موافقه وکړي. کیدای شي دا پوهه خلک دی، د کتاب خاوندان دي، دا زما سره دا دین اومني، دا دعوت اومني، نو ډېره زیاته نرمي به یې ورسره کوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس مدینه منوره کې به یا کعبې ته مخ کوي او یا به بیت المقدس ته مخ کوي، یو ته مخ کولی شي بل ته نشي کولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې په ځای باندې بیت المقدس ته او مسجد اقصی ته مخ کو، او دا یا 19 میاشتې دي او یا 14 میاشتې دي، دوه روایات دي چې دومره مونځ نبی علیه السلام بیت المقدس طرف ته کړی دی. خو چې دا مونځ نبی علیه السلام کو، نو آیا دا د وحی په ذریعه باندې کو که نه؟ دا نبی علیه السلام اجتهاد کړی. نو پیښه دا علما وایي چې دا اجتهاد، د نبی علیه السلام خپل اجتهاد کړی، اجتهادي طور باندې دی بیت المقدس او مسجد اقصی ته مخ کړی. خو چې کله دا دومره نرمي د دغې خلکو سره هیڅ پیدا نه کوله، الټه ورځ په ورځ باندې د هغې مخالفت او د اسلام او د پیغمبر اسلام او د مسلمانانو خلاف قسمه قسم فریبونه او چلونه او مکرونه دا ښه په زور کې نورم شروع. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زړه کې دا راله چې الله راته اوس حکم وکړي چې زه د بیت المقدس نه کعبې شریفې ته راوړم، کوم چې زما د پلار او د نیکه قبله ده، د حضرت ابراهیم قبله ده، زه هغې ته راوړم، نو دا به ډېره بهتره. نو په مانځه کې به هر وخت دا خیال اسمان طرف ته به متوجه و چې کله به حکم راشي او کله به ماته وویلی شي چې ته کعبې شریفې ته مخ که. خو دا چې کله وشي، دا تحویل د کعبې وشي،
نو درې قسمه خلک به ساز شي. یو به یهودي، بل به منافقانی او بل به مشرکانی مکه، او هر یو به اعتراض کوي. او هغه اعتراض دا چې مشرکان به وایي چې ها بیا یې شروع کړه، ها به زمونږ طرف ته راغی، بل لات او منات به ومني. پوهېږئ؟ منافقان وایي دا سړی متحیر دی. منافقان به دا سوال کوي، دا شوی نه دی، خو دا سوال به کوي چې دا سړی متحیر او متذبذب دی، په دې خپل کار باندې یقین نشته، کله داسې مخ کوي او کله داسې مخ کوي. او یهود ملعونان به وایي چې په هره خبره کې زموږ مخالفت، حتی چې په کعبه کې مرسه مخالفت شروع کړو. دا درې واړه قومونه درې اعتراضونه به دوی کوي. نو الله رب العزت پیغمبر اسلام ته د دې تحویل د قبلې نه مخکې د دې اعتراضونو نشاندهي وکړه، دې دپاره چې صحابه کرام او جناب رسول الله سم ذهني ته ورتیاري. ځکه چې مفاجاتن د یو سړي نه چې تپوس وکړي نو هغه للګل شي. مفاجاتن چې د چا نه سوال وکړي نو هغه ته په دې باندې ډېر لوی درد ورسېږي او ډېر لوی تکلیف ورسېږي، مخکې نه ذهني ته ورتیار نه وي. نو د صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د اطمینان ورکولو دپاره مخکې الله تعالی ورته وویلي چې پیغمبره تحویل د قبلې خو ستا خوښ دی او کېږي به، خو درې قسمه خلک به تا باندې اعتراض کوي، بېوقوفه خلک به اعتراض کوي، نو ته ذهني طور هغې ته برابر شه. صحابو ته یې ویل چې تاسو ذهني طور هغې ته برابر شئ. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بنو سلمه په جومات کې د ماسپښین لمونځ کوي، او دا جومات ما لیدلی دی. کله زه حج له تللی وم نو دا جومات ته زه لاړم، دې ته مسجد ذی قبلتین او مسجد القبلتین وایي. مسجد القبلتین دا هغه جومات دی چې دواړو قبلې ته پکې لمونځ شوی دی. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته حکم راغی، جبریل ورته ویلي چې د بیت المقدس په ځای باندې کعبې ته راواوړه. په مانځه کې 2 رکعاته شوي وو، 2 رکعاته پاتې او د رکوع په حالت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبې طرف ته راواوړېده او د هغې تصویر فقهاو او محدثینو داسې بیان کړی دی چې څنګه راواوړېده. لکه به طور مثال نبی علیه الصلاة والسلام دا کعبه ده او دا بیت المقدس دی، دلته پیغمبر خدا دی. ټیک شو که نه؟ نو پیغمبر خدا دې خوا ته مخ دی، دې ځای کې ولاړ دی، سپونه ورپسې د سړو هم ولاړ دي او شاته د زنانو هم دي. نو تصویر یې داسې دی چې نبی علیه السلام داسې روان شو، داسې لاړی نه هلته ودرېده. سړي داسې روان شو او ښځې داسې را روانې شوې. نو سړي د ښځو ځای له لاړه او ښځې د سړو ځای له راغلې او باقي 2 رکعاته لمونځ دقسې وشو. د مازدیګر په لمونځ کې بیا نبي علیه السلام مسجد نبوي کې و. نو مسجد نبوي کې د مازدیګر لمونځ هم بیا قبلې ته وشو. او سار کې بیا خبر مسجد قبا ته ورسېد. مسجد قبا په 3 کیلومتره کې دی د مسجد نبوي نه. د مسجد نبوي یو دروازه ده چې په هغې باندې ته وځې او داسې وګورې، ډېر لوی بلډینګان دي خو مسجد قبا ښکاري. 3 کیلومتره کې دی. نو هغې ته سار کې جواب ورسېده. یو سړي ویل چې الله مو بخه، ما د پیغمبر خدا سره لمونځ وکړو د مازدیګر بېګا او هغې د بیت المقدس په ځای باندې کعبې ته لمونځ وکړو. نو هغه خلک هم په مانځه کې راستون شو.
نو دې وجې نه دا یو اختلافي مسله ساده شوې ده چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تحویل د قبلې په مسجد د بنو سلیمو کې شوی که مسجد نبوي کې شوی دی او که دا په مسجد قبا کې شوی دی نو ما پویه کړی په دې باندې چې شوی ابتداءً په مسجد د بنو سلیمو کې دوباره د مازدیګر مونځ پیغمبر خوا په خپل جومات کې کړی او سار کې مسجد قبا ته سړی ورسېده او خلک یې خبر کړ او دا علما د تفسیر وایي د دې داسې مثال دی چې سړی غشي چې دی دا د جهاد د بسم الله نه او د جنگ د شروع کولو نه مخکې غشي تراشي ته چې کله جهاد کول غواړي جنگ کول غواړي نو مخکې به د هغې لپاره تیاری کې نو دا یو تیاری شو چې نبی علیه السلام او صحابه الله تعالی تیار کړ دیتا چې تاسو باندې به 3 قسمه سوال کیږي خو تاسو به یاد ساتئ جوابونه بدای نو فرمایي سیقول السفهاء من الناس زردا چې وایي با خامخا وایي با سین د پاره استقبال عمرازي او سین د پاره د تاکید عمرازي بلکې ګرې مرګ چې به مونږ طالبانو ته ښودلو شپږ معناګانې به مورته سین ښودلې شپږ معناګانې سیقول السفهاء ځکه زه ترجمه څه کومه زردا چې وایي به بېوقوفان د خلکو نه خامخا وایي به بېوقوفان د خلکو نه او سوال به سي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سشي راواړو هم د پیغمبر او د مرګرو لرا عن قبلتهم د قبلې د دوی اغنا چې دوی په تحویل او په مخ کولو باندې هغې ته چې بیت المقدس دی دا سوال به کوي دا څنګه اوسه پورې هلته مونځ کوو زسې نو یهود به وایي پاره خبره کې مخالفت دی کې به راسه شروع منافقان به وایي دا متذبذب او متزلزل دی متحیر دی کله دا کوي او کله دا کوي او دا دې نښه ده چې دا پیغمبر نه دی العیاذ بالله او مشرکان به وایي چې بیا زموږ طرف ته رو را روان شو جواب دا دی قل لله المشرق والمغرب وایا پیغمبره دې دریوانو معترضینو ته ووایا چې خالص د الله دپاره مشرق جهت مشرقي دی او جهت مغربي دا خالص د الله دی او ذکر د مشرق او د مغرب معنا دا ټول جهتونه د الله دي او منګ هم د الله یو چې منګ ته کم طرف حکم کوي هغه طرف ته به مخ کوو یهدی من یشاء الی صراط مستقیم خونه کوي الله پاک هغه چاته چې د الله خوښه شي لارې برابرې ته برابرې لارې ته ورته خونه نو موږ ته الله برابره لار وښودله چې هغه مخه کول بیت الله شریف ته دي اوس تاسو له مې چې څنګه په ټولو قبلو کې بهترینه قبله درکړه نو دارنګې ما په ټولو امتونو کې تاسو غوره امت ګرځولی یئ دا د دویم آیات خبره کوم وکذلک جعلناکم امة وسطا دقسې څنګه چې تاسو له موږ یو غوره قبله درکړه دقسې ګرځولي موږ تاسو له یو امت غوره وسط په معنا د متوسط باندې وسط په معنا د غوره باندې راځي دلته په معنا د غوره باندې دی لتكونوا شهداء على الناس دیر پارا چې تاسو گواه شئ په خلکو باندې تاسو با په خلکو گواهان سازیږئ یعنی معنا دا ده چې ستاسو د غوروالي دا نښه ده چې په قیامت کې به تاسو په دې باقي امتونو باندې گواهان سازیږئ او ویکون الرسول علیکم شهیدا او کیږي به رسول الله په تاسو باندې گواه دا چې کله قیامت ورشي
پیغمبران علیهم الصلاة والسلام نو الله تپوس کی چې اے پیغمبرانو تاسو د خپل امتونو ته دا دین رسولیو دعوت هم ورکړیو نو پیغمبران وایي چې او خاص کر نوح علیه السلام 950 کاله محنت یې کړی 950 کاله او داسې محنت هم نه دی چې کله یې کړی او کله یې نه دی کړی د شپې د ورځې په ډاګه د نغري په غاړه او مسلسل لیکن هغه قوم له ټس نه نه مس کېده نو نوح علیه السلام به خاص حدیث کې راځي وایي چې را الله ما ورته دعوت رسولی ته خو په خبرې خو الله تعالی خو حکیم ذات دی په هر کار کې دغه حکمتونه دي هلته هم په سړي باندې به ګوایي برابره ثابتوي نو هله به معذب کوي او رسول الله صلی الله به په تاسو باندې ګوایي د دې دوه معناګانې دي ستاسو تزکیه به ستاسو پیغمبر کوي ځکه چې امت محمدي به راشي او ګوی به ورکړي چې او نوح علیه السلام 950 کاله دعوت ورکړی دی دې خلکو ته دوی نه دی منلی رسول الله صلی الله به راشي او زما دا امت چې کومه ګوی کوي دا درسته ګوی ده دې ته صفایي ګواه وایي یا تاسو باندې بس تاسو دا پیغمبر ګوی کوي نو که چا تابعداري کړي دا ګوی به کوي که چا تابعدارۍ نه انکار کړي دا بله ګوی به پې کوي او بیا الله رب العزت فرمایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها نه دا ګرځولې منګه قبله هغه چې وې ته په مخ کولو باندې هغې ته الا لنعلم مگر دې دپاره چې منګه معلوم کو په علم تفصیل سره په علم بعد وجود الاشیاء سره من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر جدا د هغه چانه چې اوړي په خپلو پوندو باندې کفر طرف دا دې دپاره موږ وکړو او دا ړومبۍ نسخه وه په اسلام کې ړومبنۍ نسخه د کعبې شوې ده چې 14 میاشتې یا 19 میاشتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابو دغه ته مونځ کړی دی بیت المقدس ته نو دا ړومبۍ نسخه ده دا ډېره ګرانه او شاقه ولګېدله په صحابو باندې نو الله فرمایي وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر چې دا تحویل د قبلې لَكَبِيرَةً سَاقَةً ثَقِيلَةً دا ډېر ګرانه او ډېره سخته ولګېدله په صحابو باندې إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ګرانه نه ده په هغه چا چې الله ورته ښونه کړي چې دغه صحابه کرام هغوی خو ویل چې پیغمبر څه کوي به دا درسته خبره ده اگر چې منافق به اعتراض کوي یهودی به اعتراض کوي مشرک به اعتراض کوي وما كان الله ليضيع ایمانکم نه دی الله چې ضایع کړي ستاسو منځونو لره دا شیطان ډېر لوی خبیث دی او قسمه قسم شکوک او شبهات زموږ سینو کې اچوي نو چې کله تحویل د قبلې وشو نو د بعضې صحابو په ذهنونو کې دا خبره واچوله چې ښه دا 14 میاشتې یا 19 میاشتې کوم موږ منځونه بیت المقدس ته کړي دي زموږ د دې منځونو څه پوزیشن شو او زمونږ خو به دوباره راوړو چې زمونږ کوم ملګري شهیدان شوي دي د هغې د منځونو څه پوزیشن شو نو قرآن کریم کې الله وفرمایل
چې هغه هم زما حکم و چې تاسو خاموش کو. ځکه پیغمبر دا اجتهاد گویا کی وحی وي، نو دام زما حکم و دا چې مې راواړه وای دام زما حکم و. نو دې کې دې خبر د ساجت دی چې ستاسو منځونه ګنې بیت المقدس ته ځای شوي دي. وما کان الله لیضیع ایمانکم، نه دی الله چې ضایع کړي ستاسو منځونه. او د مونځ تعبیر په ایمان سره وکړو ځکه چې مونځ د ایمان تقاضا ده. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، یقینا الله پاک دے پا خلقو باندے لرؤوف خامخا بے اندازے مہربان او رحیم زیاد مہربان ہے. دا رؤوف دا رحمان غن مانا ورکی دیکھ لگ عموم دیا. اللہ اغی دغت اشارہ کئی چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا منزل کے با ار وقت متوجیو اللہ رب العزت طرف تا اسمان طرف تا پورا متوجیو چی کل با ما تخلی حکم کی او زبد بیت المقدس نا او دا مسجد اقصوانا زبد بیت اللہ شریف تاو. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً لید منگا اللہ فرمائی یقیناً لید منگا تقلب وجهك اڑول راڑول دا مخ مبارک ستائے پیغمبرا فی السمائی پترپ دا اسمان کی. بار بار با اسمان طرف تا متوجیو چکلب وحی راشی. نو پلنولینکا قبلتا ترضواها، منگ بواڑ اوتال را یو قبلے تا ترضواها تبے پسند گنی. دیدے پورے لا حکم نہ دے را گلے اس پا حکم رائی. وولی وجہک شطر المسجد الحرام، داڑون بے حکم را گئے. وڑوا پیغمبر اخپل مخلرا طرف دا مسجد حرام تا. شطر المسجد الحرام یعنی طرف دا مسجد حرام تا. دا قیدہ دا چی کم خلق پا حرمی مکہ کے دن نموزون کئی نو دوی با عین کعبے تا مخ کئی او که عین کعبے تا مخ نکی نموزی نکی. نو دا کعبہ دا مسجد حرام والو دا پارا قبلہ دا او دا مسجد حرام دا حرم والو دا پارا قبلہ دا. حرم خو پیجا نہیں کنا، حرم دیر لوی دے پا بعضی طرفونو بانی دیار لسمی لکی دے. لکا دا عرفات پا طرف بانی دیار دسمی لکی دے، دا تنعیم پا طرف بانی پا دریمی لکی دے. دقسی حرم پا بعضی طرفونو کے ڈیر او پا بعضی طرفونو کے کم. او دا باقی دا جبریل را گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروان کو او نخی ورتکی خودی چی دا حرم مکہ شو. دا حرم مکہ دا بیت مسجد حرام دا حرم والو دا پارا کعبہ شوا دیتا بمخکی. او دا حرم دا تمام دنیا شرقن و غربن جنوبن و شمالن دا طولو دا پارا قبلہ شوا. دا بعضی کسان زان لدون تکلف ورکی پا جماعت کی مسلکہ گکڑی اے لکا دا اولی یا رزمانگا دا جماعت لک دا قبلین بدل آوری دا اسی زان لتکلیفون ورکی پا مسلو زان پیکاوی ماو تا چی دا حرم جہاد تا ادری کو منگل دا کافی دے. دا بیت اللہ کوٹے تا
یا مسجد حرام ته موږ ته ضرورت نشته خو چې موږ حرم طرف ته زموږ توجه راله دا زموږ دپاره کافي ده وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره دا اوس چې ته کله په مدینه منوره کې نو بیت الله شریف ته به مخ کوې کعبې ته به مخ کوې دا پیغمبر خدا ته حکم دی اوس دا حکم خو یوازې پیغمبر ته نه دی دا خو مسلمانانو ته هم دی نو وحیث ما کنتم کم ځای کې چې تاسو یې ای مؤمنانو فولوا وجوهکم شطره واړوئ خپل مخ طرف د مسجد حرام ته وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون دا په تورات کې دا خبره باقاعده لیکل شوې وه چې پیغمبر آخر الزمان با دو قبلو ته مونځ کوي دو قبلو ته دا خبره په تورات کې پرته وه د دې وجې نه د عبدالله ابن سلام یا د هغه غوندې نور نیکان عالمان د یهودو چې په اخلاص مسلمانان شوي وو هغوی په دې باندې پوه یو دا هغوی باندې نوې نه لګېدله ځکه چې په تورات کې ویلي دي چې پیغمبر آخر الزمان به دواړو قبلو ته مونځ کوي وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یقیناً کسان چې ورکړی شوی هغې ته کتاب لیعلمون پوهیږي خامخا چې انه الحق من ربهم دا تحویل د قبلې حق او ثابت دی د جانبه د رب د دوی نه وما الله بغافل عما يعملون نه دی الله نه خبر د هغې نه چې دا خلک څه کوي دا سخت وعید دی ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم ببعض ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وی چې ستا څه خیال دی چې ته به دا یهودو دا نسوارا به ته په دې مطمئن کړي هغوی په کتاب کې لیکلي په خپل کتاب نه مطمئن کېږي ته به څه مطمئن کړي قسم دی که چرې نه الله ورته وایي ولئن آتیت الذین قسم دی که چرې ته راتلو کې دي کسانو ته چې هغوی ته کتاب ملاو شوی مخکې بكل آیات په هر دلیل باندې په هر نښه باندې نو ما تبعو قبلتک دا یهود نصارا ستا د قبلې تابعداري نه کوي دې کعبې ته نه مخ کوي نه ورته پیرنګې مخ کوي او نه ورته یهودي مخ کوي او دا څه کې چې دا په خپل منځ کې چې کوم دی نو د یو بل دشمنان دي وما انت بتابع قبلتهم توم نه تابعداري کوونکې د دوی د قبلې یعنی معنا دا ده چې تم دا دل جمعی سره پیغمبر په دې خبره ځان پیکا چې آینده به دې خلکو قبلې ته نه مخ کوي بس تا دا قبله شوه او دا بده پورې شوه وما بعضهم بتابع قبلة بعضهم ندی دا اهلی کتاب تابعدار د قبلې د بعضو یهود د قبلې د پیرنګیانو او پیرنګیان د قبلې د یهودو نه تابع دي یهود بیت المقدس او مسجد اقصی ته مخ کوي او نصارا چې دي نو صخره د بیت المقدس ورته وایي او ګټ دی هغې ته مخ کوي د دې دغه دا میراب ماری دی د نصاراو په مردان کې په کپنی باغ کې د دې یو ګرجه ده
او طالبګرۍ په زمانه کې زه یو ځل ورغلی وم بل ملګری همداسې ما ته یو ښځه وه مشره په هغه وه نو ویل تاسو څنګه طالبانو راغلي ما موږ ستاسو عبادت ګورو د اتوار ورځ وه نو ویل موږ داسې عبادت کوي تاسو جومات کې عبادت کوئ ماله ویل ګپ مپ خو نه لګوئ او ټوکې موکې خو نه کوئ مال نه ویل دقسې دا زمونږ هم عبادت دی نو تاسو له به زه یاد درکړم او وروستو سیټونو کې به کښېنئ خو خاندئ به نه او ټوکې موکې به نه کوئ خبرې به نه کوئ ما ویل چې زمونږ څه کار دی پوهېږې په دې باندې نو هغه د هغې هغه محراب داسې دی یعنې جنوب طرف ته دی تاسو بیا کبني باغ کې وګورئ نورې پکې ډېرې خبرې دي خو مې ونه کړې به دا یوه خبره مې درته وکړله نو ځکه وایي که نه وي نو داسې تقریر هغه پادري وکړو چې زمونږ د پویو ماشوم یې به هم داسې خبرې ونه کړي بېوقوفه چې کومې د بېوقوفۍ خبرې وکړي که نه چې زمونږ یو وړوکی ماشوم یې مسلمان نو به هم دونه بېهوده خبرې ونه کړي لکه هغه چې دغه خپلو مقتدیانو ته کومې د بېوقوفۍ خبرې وکړي دا مونږ واورېدې په خپله باندې او ما هغه ملګري ته ویل چې زار شم د اسلام څه د دلایلو ټوس مذهب دی او سچ او رښتیا مذهب دی اسلام دا دې څه وایي نو ځکه وایي وما بعضهم بتابع قبلة بعض اوس نبی علیہ السلام وایي چې یاره که چېرې دا یهود دونه زور لګوي او سړی ورسره ملګرتیا وکړي نو دوی به موږ سره په دې دین باندې ملګري شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته الله وایي ولئن اتبعت اهواءهم قسم دی دې ته لام موطئ للقسم وایي په لئن کې قسم دی که چېرې ته تابعداري وکړې د خواهشاتو نفسانیو د یهودو نصاراو من بعد ما جاءک من العلم پس تا دې نه چې راغلی تا ته د پوهې نه قرآن راغلی دی سنت راغلی دی نو انک اذا لمن الظالمین که تعبیرادي وکړه ته به په دې وخت کې د زیاتي کوونکو نه په ځان باندې په ځان به زیاتې وکړي نو نبي علیه السلام ته خو الله وایي که د یهودو نصاراو د خواهشاتو تعبیرادي وکړه نو تا به ځان باندې زیاتې کړي خو که د نبي علیه السلام دا امتیان بیکاره امتیان دا کم چې ردي شان دي دا که د یهودو او د نصاراو په هره خبره کې تقلید کوي نو د خیر دی دا به ظالمان نه اول نمبر ظالمان به دی الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دا اللہ فرمائی الذین آتیناہم الکتاب